شقیق بلخی رحمت الله علیه وی یو شاګرد را سره حاتم اصم قیمتي خبرې کوم محترم او دا وی او سو خبرې کوم د شاګرد ته مې تا ما سره سونه زندگی تیر کړه حضرت 33 سال مې ستا خدمت کې تیر ک او علم مې زده ک سونه مې تیر ک توجه وکړه دا ما 33 سال مې ستا حضور کې تیر کړ خدمت مې حضرت 33 سال وکړو علم مې د نزدک څومره علم د حضرت و خبرې مې زده کړې هغه انا لله و انا الیه راجعون تا مانه په 3 کالو کې و خبرې زده کړې حضرت وی درو خو نشه مې بدغه مې زده کړې دي او دا و خبرې ما وې دا د تورات زبور انجیل او د قران نه چوړ وایم محترمو بس تاسو به عالمان شئ که دا و خبرې زندګۍ کې رالی بس عالمان یو زندگی سکون او راحت والا تیری بس باندې خبرې پې نشته ما وی حاتمه وایه کمې و خبرې دي ما وی حضرت ړومبی هغه خبره چې ما ستا نه زده کړې ده په علم کې وی ډېر حیران وم دا شقیق بلخي وی خفه شوم ډېر ما وی چې 33 سال دی زما په حضور کې تیر کړه او د ما نه ایله بیله و خبرې زده کړې خو زه ووایه نو په نازړه مې ورته ووی او سر مې ښکته کړی زه ووایه نو ما ورته وی حضرت ړومبی هغه خبره چې ستا نه مې زده کړې ده هغه خبره دا ده چې قرآن کې الله یو جمله وفرمایله چې نحن قسمنا بینهم معیشة فی الحیات الدنیا الله وی ما معیشت تقسیم کړی دی وګوره په دنیا کې د چا سره حسدي یره جی زما دا رور ولې په ترقې شو یره جی زمونږ د جومات دا امام ولې په ترقې شو دی ولې جی په ګاډي کې ګرځي یره جی دا اجي صاحب ولې په ترقې شو د سره ولې څلور شپږ پلین کوچ دي اجي صاحب ولې یو ټانک بس اغشتري دا په ما نه ځایږي حسد دی ډېر خو د قرآن یو آیت مې تا نه زده کړ ما وی نحن قسمنا بینهم معیشة فی الحیات الدنیا الله وی ما تقسیم کړی دی معیشت مې تاسو کې تقسیم کړی دی په ژوند د دنیا کې چې څومره د چا په قسمت کې رسیدلی دي بس ټاپه مې پې باندې وواله که ته ځان مړ کې بس تا قسمت کې چې څه دي رسیږي به دا په حسد نه کېږي بس د الله په رضا باندې راضي یم چرې مې په چا باندې حسد نه دی کړی یو مې دا خبره زده کړې ده توجه شته یو مې دا خبره زده کړې ده بس زه چېرته خفه شوی نه یم چېرته مالدار ته او کروڑپتی ته لکپتی ته او کرپتی ته نه یم خفه شوی ځکه دا د الله تقسیم د دلې دومره ورکړی دی او مال یې دومره راکړی بس دې کې باندې خبره نشته حسد مې نه دی کړی ما ویل که ډېره قیمتي خبره ده یاده کړې نمبر 2 حضرت تا نه چې مې کومه خبره یاده کړې ده قرآن کې الله فرمایي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى الله وی خلکو بلا ضروریات او خواهشات دي څوک د ښځې په خواهش کې ګرځي څوک د مال په خواهش کې ګرځي څوک وایي چې بچي مې ډېر زیاتي څوک وایي چې پروټوکول ډېر زیاتي وایي حضرت ما تمامه زندگی خواهش قطع کړ الله وی چې خواهش ته ختم ک او زما د ولاړې د یری نه ویریدې چې یو ورځ به د الله په حضور کې مخامخ کېږم نو فإن الجنة هي المأوى بس جنت مې د ټکانه کړی دی نو حضرت د هغې ورځو نه ما تمام خواهشات ختم کړي دي ځکه خواهشات د بادشاهانو نه پوره کېږي توجه شته عجیبه جمله وایم ای خواهشات د بادشاهانو نه پوره کېږي بس ضرورت مې دغه کړی دی او الله وی ضرورت د یو فقیرم پوره کومه خواهشات مې بند کړي دي خواهشات نه پوره کومه محترم دا دویمه خبره توجه شته دې جملې ته موږ خو خواهش پسې مړه نشو محترم خواهش مې قطع که بس ما خواهشات هسې ګپ شپ دی نمبر 3 حضرت د چا د ښځې سره مینئ درېیمه خبره چې مې تا نه زده د چا د بچو سره مینئ د چا د مال سره مینئ خو حضرت دا مینې ټولې عارضي مینې دي نو دا مینې ټولې عارضي ما یو شي سره مینه کړې ده څوک دی هغه جناب محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم مبارک دی وایي څنګه وایي د زوی دا مینه چې ده او د لور دا مینه چې ده او د ښځې دا مینه چې ده د یار دا مینه چې ده او د دوست دا مینه چې ده او د عزیز دا مینه چې ده د رشته دار دا مینه چې ده او د خاندان او د بچو دا مینه چې ده حضرت دا د دروغو مینې دي ما وی څنګه تا باندې به څوک جانم قربانوي ما وی نه حضرت دا
دا مینه تر هغې پورې دا تر کومې پورې چې په دې بدن کې روح دی، په دې جسم کې روح دی، بس چې د دې جسم نه روح ووته ختمه شوه مینه. زما د ښځې ما سره مینه ختمه شوه، د بچو را سره مینه ختمه شوه، د عزیز او رشته دار او اقاربو مینه ختمه شوه، د مال لا سره مینه ختمه شوه، قبره پورې مې راوړي، بربڼ به مې کوز کړي، مینې به ختمې شي، په خپلې لار روانه را. ما یو شان ذات سره مینه کړې ده چې هغه د جناب محمد رسول الله ذات دی. هغه ما ته قبر کې م ولاړي، هغه به ما ته د قیامت په سبا باندې م ولاړي چې اللهم ارحم بامتي، خدایه دا امتي مې وبخه. نو چې زما څوک بخانه کوي، ما سره قبر ته کوم اعمال ځي، زما په قبر کې پکارېږي، زما په قیامت باندې پکارېږي. بس هغه مینه مې قائم او دایمه نیولې ده، تمامې مینې مې ختمې کړي دي. شوق سره سبحان الله. ما وی دا درېیمه خبره. څلورمه خبره حضرت تانه مې هغه زده کړې ده. هغه وی قرآن کې الله یو جمله وفرمایله وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها. الله وی زما ذمه څه ده؟ تاسو له به رزق در کومه او ستاسو ذمه واري څه ده؟ زما عبادت به کوئ. نو چې کوم کار د الله په ذمه دی هغه زه نشم کولی، خدای ته مې سپارلی دی. او کوم کار چې زما په ذمه دی چې عبادت دی دا خدای نشي کولی، زه ورته اموخته یم. بس د خدای عبادت کوم، رزق الله وی خنزیر لم ورکومه چې په نجس العین باندې یادېږي، سپي لم ورکومه، سپي ته م رزق میلاویږي. نو الله وی ته خو په اشرف المخلوقات کې او د جناب محمد رسول الله امتی، نو تعالی به رزق نه در کومه. نو ما وی چې کومه ذمه واري ده هغه ده نو هغې کوي، او کومه چې زما ده نو عبادت. نو حضرت دا خبره مې تا نه زده کړه، تمامه زندګي مې په عبادت کې تېره شوه. وی شقیق بلخي وایي پنځمه خبره څه ده؟ حضرت پنځمه خبره دا ده خلک عزت په مال کې ګوري، په پیسو کې ګوري، چې بچي مې ډېرې نو عزت به ډېري، که ما ته عهده میلو شو نو عزت به مې ډېري، که زه ان پی اے شوم او زه پلانکې پارټۍ ته وړېدم، پی ټي آی ته او ان پي ته او جے یو آی ته رالم نو عزت به میلو شي، عهده به میلو شي. لیکن زما رب جمله وفرمایله ان اکرمکم عند الله اتقاکم. که عزت ګورې نو په تقوا کې عزت دی. تقوادار چې څوکي هغه زما په نسبت باندې عزتدار دی. ما ټول عزتونه پرېښودل، ما ټولې پاټۍ پرېښودې، ما ټولې عهدې پرېښودې، د تقوا والا عهده باندې مې ځان فایز کړ. ما وی چې عزتدار شم. عزت په دغه کې دی. شپږمه خبره حضرت هغه ده څوک وایي جي دا شریک د کاروبار مې دشمن دی، یره جي رور راته غل دی، رور مې دشمن دی، یره جي ګاونډي مې دشمن دی، یره جي انډیا والا مې دشمن دی، د افغانستان نه حمله کېږي هغه مې دشمن دی. ما چې د رب قرآن ولسته ستانه مې جمله اورېده. قرآن کې زما رب جمله وفرمایله ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. الله وایي ستاسو دشمن یو دشمن دی چې په شیطان باندې مې تاسو ته معرفي کړی دی. بس د شیطان نه ما سوا په تمام کائنات کې زما دشمن نشته. تارور ځان له دشمن کړی دی، تربور دې ځان له دشمن کړی دی، رشته دار دې ځان له دشمن کړی دی، اصلي دشمن دې پرېښی دی. الله وایي شیطان مې دشمن دی. حضرت اومه خبره تا نه چې مې زده کړې ده هغه دغه خبره ده. خلک وایي یره جي دا ایم پی اے مې بروسه ده، پلار مې بروسه ده، دا مې مشر زوی دی، دا مې بروسه ده، دا مې رشته دار دی، په ده مې بروسه ده. الله جمله وفرمایله ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. الله وایي چا چې زه ټکانه ونیولمه او فهو حسبه، په ما یې بروسه وکړه، بس زه رب وله کافي ما. تمام جهان بل طرف ته او زه رب بل طرف ته چې یو زه وغواړم تمامه زندګي دی څوک بې عزته کولی نشي. چې زه وغواړم تمامه زندګي دی عزتدار کولی نشي. چې څه کوم زه رب کوم، بروسه مې په الله بروسه ده. بس حضرت دغه و خبرې مې تا نه زده کړې دي. شقیق بلخي وی قسم دی تا خو تورات، زبور، انجیل او قرآن باندې عمل کړی دی. دا و خبرې چې د چا په زندګۍ کې رالی د ده زندګۍ کې سکون او اطمینان راغی. شوق سره سبحان الله. دا و خبرې چې د چا په زندګۍ کې رالی محترمو، اهمې خبرې دي محترمو. ستاسو که ذهن کې راغلي او چا نه ایرې شي نو راشه په کاغذ به یې درته بیا ولیکم محترمو. دې ته ګوره محترمو، دا ستا دپاره د زندګۍ دپاره یو که تا نه ایرې نو راشه دا و خبرې به درته په کاغذ ولیکم. دا کور کې ښځې ته م ښایه، دا په خپله م کله کله دا پرچي روباسه چې دا و خبرې دي.